ما ورته وی ډېر په تکلیف ورسېدم امای چې زه یو څو خبر لراغلم تا ته کوم وی چې وای ومای چې یو دادی چې تاسو په لاس کې ټوپک دی نو چې تاسو خلکو ته سوای هغه کوي خدای اصلاح نه ده دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر محکمه جوړه کوي او په دلیل باندې خلق پوهه کوي چې دا خلق نظریتن تاسو شي په زور نه تاسو د دې له درسونه مقرر کړي او خواریو کوي مهنتو کوي بیاناتو کوي او د خلکو عقیده خراب دي د دې عقیده جوړ کوي او بدعات تی په تاسو کې ډیر زیات بدعات ختم کوي وې دې جواب غمال ادا راکو چې د دې ذمہ دار یو عالم وی مولا عبدالعلی دیوبندی چا د امر بالمعروف ذمہ دار دی تاسو ته خبر نشاندهی کوي او غبر دې نشریاتو کی دوی ما وته وی چې تا د بدر دور لیدو کامیابی در باندې رااله خود خپل ملګرو د لاسه بخرابېږي احد کې چې کمنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ملګرو د لاسه خراب شو سلولی زویو نو انتهایی احتیاط وکا او د خپل د لاسه به چې کمنو مسله جوړیږي نو اوس د دور د احد ری خدریم در باندې یو لوی دور را روان دي د احزابو هغه وخت لا اسم د ناټونو د سیرت پرانا ورته غویلیو دریم در باندې دور در روان دي د احزابو او ډېر سخت دوري پاغي کې چې کمونو انتهایی کلک شي نو الله تعالی برحم کی هغه چې شیخ صاحب تاسو دعا کوي او مونږ به چې کمونو خپل کار جاری ساتو ایزه بیا عالم وګدا واقعا ده بیا مولا عبدالعلی دیوبندی په سر عالم هغه سره مې خبرې وکړې نو دا د سیرت پرانا غي ویلو چې احزاب برازي بیا چې کمندنو ناټو جوړ شو دا غي نرستو دا تقریبا د 1996 او 97 واقع ده شاغلر او نا دغه چراغلیو ناټو نو په 2001 او په 2000 کې راغلیو اگر نبی علیہ السلام په احزاب کې تقریبا 13 ورځې اغستی دي یا شلو 15 دا نبی علیہ السلام اغستی دي نبی علیہ السلام صاحبي وحی دي او هغه سره چې کملګری دي نو زادهم ایمانا و تسلیما دي صحابه دي او هغه په احزاب کې چې کمونو دومره واخه غسته دي نو چې زمونږ د سوار لسمه ساده خلک هغه په کې شل کاله والی نو دا داسې لکه تلی کې چې زرغون کړو دا داسې لکه چې په لاس کې وشو په شل او په 13 کاله کې شل کاله کې ناټو الله تعالی په ذلت سره رخصت کا الله دې نورم ذلیل کی او الله تعالی دې امارت ته استحکام نصیب کی او الله تعالی دې دشمنانو چې کمندونو ذلت نصیب کی نو دا راضی دا د احزاب دورو نو دل تلک د احزاب واقع ذکر کوي